دا وایو چې د علم تبلیغ روان دی زمونږ دا خبره باندې ځان پوهې کې یو ځل بې علم تبلیغ روان نه دی لکه بیا اودسه کې مونځ روان دی مونږ داسې خبره کوو داسې راپسې مه خوروئ یاره چې د محلي یو بېلمازه انسان لګیا دی اودسې کړی نه دی او په مانځه ولاړ دلته استاد جي غیرتي دی ایماندار ترسه یو د څرمنو ملا نه دی هغه راپورته شو مقتدي باندې کوتک کېښودوئ چاړه هغه بېلمازه انسان باروته او په کوڅه کې اعلان وکړه چې د محلي خلکو څه ناشنا استاد مو ساتلی دی دا خو خلک د مانځه نه منې کوي دا مو څنګه استاد ساتلی دی تاسو د محلې هغه ناشنا ساده خلک یئ چې بیا نه راځئ استاد جي نه تپوس نه کوئ چې و استاد جي نو آخر دا مونځ نه دی دا انسان ولې چړلی دی چې استاد درته ووایي زه د مانځه منکر نه یم مونځ خو زه خپله 24 ګنټې امام یم اصلي خبره دا وه دا بېلمازه او د مانځه شرط یې ادا کړی نه و نو ځکه نه چړلی تاسو د استاد جي څه مشوره نه کوئ کوتک راواخلئ دې استاد جي پسې یاره وایي استاد جي وشړی نه خو خلک مانځه نه منې کوي همدغه مثال مونږ کلم د تبلیغ نه انکار نه دی کړی تبلیغ خو زه اوس هم لګیا دی کوم په منبر هم علما لګیا دی کوي مونږ وایو تبلیغ فرض دی او د فرض او منکر کافر دی خبره دا ده مونږ دا وایو چې د تبلیغ دپاره یو شرط علم دی کله چې امي تبلیغي زمونږ جومات ته راشي نو مونږ ته پته ده چې د امي تبلیغي دپاره تبلیغ روانه دی نو مونږ پې کوتک کېدو بعض غیرتیان اږدي پې که نه نو چې کوتک پې کېدي وایي سړی هغه تبلیغي کاکا بار ته لاړ چې اعلان وکړي د محلې خلکو ناشنا استاد مو ساتلی دا خو د تبلیغ منکر تاسو سادهګانو بیا کله هم د استاد جي سره غوږ ونه جنګو چې استاد جي رښتیا د تبلیغ منکر وي چا درته ووایي د تبلیغ منکر کافر دی تبلیغ منکر نه یم خو ده ته ما ویلي چې علم وکړه بیا راځه تبلیغ کوه په مقصد باندې پوه شوئ تاسې اصلي بنسټي ټکی دا دی چې د امیر لپاره تبلیغ ناروا دی دا زمونږ دعوه ده دا زمونږ چلن دی دا زمونږ اعلان دی او په دې کې به ملیان وي خیر دی مونږ به نه پوهېږو زمونږ د علم خو زمونږ د علم رڼا به مونږ غلط پوه کړي وو زمونږ استادانو به مونږ غلط پوه کړي وو خطا شوي به مونږ خو څه معصوم نه یو شاید په دې کې لوی لوی ملیان هغوی سره څه نور کتابونه به مونږ ته نه وي هغوی کې دوی لیدلي چې یاره د امیر لپاره تبلیغ روا دی مونږ ته جو ښایي مونږ خو ته ضدیان نه یو یو اسان الفاظو کې به تاسو پوهېږم تاسو هر امی خپل زړه ته سوچ وکئ چې یو سړی د دین کار کوي تاسو امین د دین د کار نه خلک منې کوئ جواب راکئ منې کوئ دا ستاسو ایمان او ضمیر او فکر دا قبلوي چې د دین نه خلک منې کوي نو بیا هم زمونږ په استادانو دومره بېکاره عقیده ده چې تاسو امیان د دین نه خلک نه منې کوئ او دا کوم استادان چې امیان تبلیغیان جومات کې نه پرېږدي تاسو وایي چې تبلیغ منکرین دی ولې دا د دین دښمنان دي چې دین ته خلک نه پرېږدي په ځان خو مو دا یقین نه دی چې مونږ خو دین نه خلک نه منې کوو نو بیا دا استاد دومره بېدینه سړی شو چې د دین نه خلک منې کوي خو ته به پته وي که نه تا ته به هغه جال معلوم نه وي چې د مانځه په بانه وروسته څه وي بهرحال مخکې نه ځم بیا به خلک وایي چې لږ تېز لاړې عرض مې دا کوو احیاء علوم الدین کې امام غزالی رحمت الله علیه دا فتوا ذکر کړې ده باب الاعتکاف دا فتوا ورې دا ډېره عجیبه ده هغه وایي په کم جماعت کې چې یو امام په اعتکاف باندې ناست وي او د دې منبر په خوا کې یو امي تبلیغ ودرېږي امي تبلیغ کوي نو امي سړي لپاره تبلیغ کول خو ناروا او دې ملا معتکف په جماعت کې ناست دی امي تبلیغ د تبلیغ نه منع نه کوه امام غزالی رحمت الله علیه علوم کې فتوا ورکوي وایي دې ملا په اعتکاف کې ټکی ثواب هم نشته د دې ملا په اعتکاف کې ټکی ثواب یې نشته وایي ځکه چې د اعتکاف ته ناست دی او د ده سره خوا کې په جومات کې ناروا کار کېږي چې د امي تبلیغ دی او ده دا ناروا د جومات نه منې نه کړه د ده په دې شیخۍ کې اجر نشته الہ العالمین په اعتکاف اجر نه ورکوي داشان تفسیر قرطبی دویم جلد دی کریمہ په تفسیر کې ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر ندی تفسیر
او مصنف ابن ابي شيبه د حدیثو کتاب د امام بخاری استاد لیکل دي، د امام ابو زرعه الرازي استاد لیکل، د امام مسلم استاد، د امام نسائی استاد، د امام ابي داود استاد آغا ابن ابي شيبه حدیثو کتاب لیکل. پوم جل کی دارویت ذکر کئی وای حضرت علی کرم اللہ وجهه په دمشق کې یو جامع مسجد تراغ دنا په مسجد کې یو سړی ولاړ دی خلکو ته تبلیغ کوي. حضرت علی سے مبارک بار ادریدا چاته وای دا فلان شخص څه کوي چا ورته رجل یذکر الناس دا سړی دی خلکو ته تذکیر کوي تبلیغ کوي. اغور تی علی به دا سړی را تراولای امی تبلیغی دلاس نونیو اور وصالتا. حضرت علی کرم اللہ وجهه ورتوائی هل تعرف الناسخ من المنسوخ قرآن کریم کے ناسخ دا منسوخ نہ بلولے سی اغور تی لاوی دا خونشن بلولے. دا ابو البختری پر روایت کے راضی حضرت علی سے مبارک ورتوائی حلکتا و اہلکتا خلق جب تباہ و برباد کر دان دم تباہ و برباد فخرج من مسجدنا ولا تذکر فيه زمنگ جماعت نہ رکے گا اوزا ولا تذکر فيه دلتا تبلیغ مکوا. یرا دا سادہ مسلمانان کے پدے مشیخ بان اعتراض کے ہوئے امی تبلیغ جماعت کے نہ پری دا اولن امی تبلیغ حضرت علی کرم اللہ وجهه جماعت نہ چڑھ لو فخرج من مسجدنا ورتوی اوزا زمنگ جماعت نہ رکے گا ولا تذکر فيه دلتا تبلیغ مکوا. کدا خلق پاغا زمانہ کے ہوئے ندی په حضرت علی سے باندې د اعتراض کړو کہ بینو کړي جواب راکړي یار حضرت علی سے پسره دا پروپاګاندا کړي اداره تبلیغ منکر دی دا وی تبلیغ نه مانی ولی چاغامي تبلیغی د جماعت نه شړل دا خبر تلک سوچ کوي ګوري مونږ د تبلیغ منکرین نه یو مونږ خلکو توای چې د تبلیغ شرطونه ځان کراولې به دې ډګر تر وځي کوي کنه چا منه کړی دا دومره علما تبلیغ کوي مونږ کله مخالفت کړي خدای می د پاره دا ډیوټی نه ماته یو کس راغی او ډیر وخت لګولې او دوه کم څلوېښت کاله نه ناته کاله وړاندې خبره ده وی دوه کم څلوېښت کاله ما دې لار کې تېر کړي دي مې دوه کم څلوېښت کاله تېر کړي وی یاو ما ورته وی چې ما 13 کاله په علم کې تېر کړي وړې دورې کال مې ما 15 کاله تعلیمي کړي ما ورته ما 13 کاله په علم کې تېر کړي دي تا دوه کم څلوېښت کاله تېر کړي دي دعوه نه کوم لویا خو خیر ته ووایا کہ علم پا باب کے بستا کمال دیری کا زما بڑیری ما تو انہوں نے جی تو ملائے زما سے یاد دی میں تا پا دوکم سلویخ تو کالو کے سیاد نکلو ما پا دیر لسو کالو کے انشاءاللہ روان کال تا دستار فراغت تڑم مانا ملا جوڑی کہ علم کینو دیل ار تروزا مدرسو تروزا کن کل دی بیاوائی نجی من خود دکڑی والائی اس دکڑی والائی سلویخ کالو کے مدرسو نمبرو نوانو اختی سنگل دکڑی والائی. بہرحال الہ العالمین جو کی چې زما دا بیان د تعصب په نظر څوک وانوري موږ متعصبین نه یو حق بیانو الہ العالمین مولانا خفا مکه خفا خو نه یې کنه خبره خلاصه کوم وخت د مازیګر د مانځه قریب دی نو هغه امي تبلیغی خبره مې کوله هغه دوه کم څلوېښت کاله تېر کړي وو خو بیا هم هماغه امي دی اوس هم امي دی او دا 13 کاله پکې نور هم تېر کړه اوس هم هماغه شی دی که علم زده کړه غواړئ نو تاسو مدارسو ته روځئ او که نه وایي چې د امیتوب کې خوشحاله یو نو به د مانځه فرایض هغه تاسو خپل امام صاحب نه هم یادولی شي. دا شان مصنف ابن ابي شيبه د حدیثو کتاب دی هغه باب لګي باب من کرہ القصص باب دې په بیان دا هغه اقوالو کې چې علماء قصه خواني بد غنل پدې کې دا بعضې د غړانګو مليان چې دي امیان او کسی اوږدې اوږدې کوي دام ورته دخیل دي حق به وایو حق نه سترګې نه پټو دام په دې نکن کې راغلي دي. باب من کرہ القصص باب لګي باب دې په بیان دا هغه علماء کې چې هغې قصه خوانۍ بدې ګڼلې دي بے علم خبری بدی گنلی دی آگے کے باب ذکر کریں آگے کے روایت ذکر کریں کلچ عراق فتح شو پا عراقی اڈل پیدا شو اگڈل با دعوت چلو وکان لهم امیرا اوی و امیر لرلو
یو کور کې برا غونډېدل پافته کې یو شپه وَيَدْعُونَ إِلَى النَّاسِ وَإِلَى أُمَرَائِهِمْ عامو خلقو ته به دعوت ورکو بادشاهي نوکرانو ته به دعوت ورکو داسې ډله پیدا شوه چې دا ډله پیدا شوه د عراق گورنر خط ولیکه امیر المؤمنین په اړخ باندې او هغې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته لیکلي وو چې داسې یوه ډله پیدا شوې ده یو کور کې هفته کې راغونډېږي عامو خلکو ته هم دعوت ورکوي او بادشاهي خلکو ته هم دعوت ورکوي تا پې خبرومه عام اوس خو لګیا دي ښه کارونه کوي خو هسې نه چې دې نه یو مشن جوړ شي او غټه قصه ترې جوړه شي بیا به ته ما ته وایي چې تا زه خبر کړی نه وم نو خط مې دې دپاره لیکلی چې داسې یوه ډله پیدا شوې ده یاره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک د کمال عقلي نه قربان هغه مبارک ته پته وه چې دا کور کې کورګي جوړوي نو دې کې څه فساد شته دا ډلې ډلې چې جوړوي څه خبره شته واپس یې خط ولیکه د عراق گورنر ته وایي جلتۍ سره تم راشه او دا څومره ډلې والا چې کومه شپه راټول شو نو چا پتې واچوه دا ټول هم راوله کومې شپې ته چې راغلی چې یو درنه پاتې نه شي دا ټول راواله همدغه شان یې وکړه کومې شپې ته چې راغونډ شوي وو بیان ته هغه د عراق گورنر ته ورغی سره د خلکو یې روان کړه مدینې منورې ته یې راوړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک چې کوم نه هغه دربانچي ته وایي علی بعراجین من عراجین النخلا د کجرو د ډانګونو نه یو دوه مضبوط ډانګونه ما ته راوړه یو دوه ډانګونه یې ورته راوړل دا یې رادننه کړل ورنه تپوس کوي په تاسو کې امیر څوک دی چا ورته ګوته ونیوئ دا پکې امیر صاحب دی کوټه کې پې کېښوده چې یو څو کوټه کې یوه عمر فاروق صاحب خوا د مصنف ابن ابي شیبه حدیث دی روایت دی دا د نن نه غالبا اوه د پاسه 1200 کاله مخکې لیکل شوی کتاب دی امام بخاري رحمت الله علیه دورې نه تقریبا مقدم دی خو د هغه سره ملاقات شوی دی هغه شاګرد دی نو دا یې وکړل چې یو څو کوټه کې چې ووهل نو بیا یې ځان پسه خلاص که ځان یې په دې خلاص که نبي علیه السلام فرمایي وی د مشرق نه به یې وډله روځي السنتهم احلام من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب ژبې به یې د چکرو نه خوږي خو زړونه به یې د شرمخانه وي بل روایت کې فرمایي وی داسې به پاسته وي کانهم یلبسون جلود الضأن من اللین دا د ترمذي روایت دی ګویا کې د ګډو پوستکي د نرمۍ نه اغوستې دي داسې به پاسته وي او زړونه به یې د شرمخانه وي داسې ډله به روځي نو هغه شخص چې څوک ورته ووهه هغه ورباندې پوه شو چې د عمر صاحب ډېر غوسه دی د دې وجه دا ده چې د ده په ګمان باندې مونږ د هغه مشرق والا ډله ښکاره شوي نو قسم یې ورته وخوړه چې یا امیر المؤمنین زما د خدای په ذات قسم وي چې نبي علیه السلام کومه ډله یاد کړې چې مشرق نه به راوځي مونږ هغه خلک نه یو مونږ هم داسې یو کور کې راغونډ شوي یو نو دغه قسم عمر فاروق صاحب قبول که او په دې قسم مې بیا پرېښودې چې زه دا به هغه ډله نه چې مشرق نه راوځي نو مشرق کوم ځای دی مشرق د عربو نه د پاکستان دا مشرق جوړېږي هندوستان مشرق جوړېږي لاهور ریونډا مشرق جوړېږي دا په یقین نه وایو چې همدا ډله ده ځکه نوم ورکې نه دی راغلی چې دغه ده که نه خو بیا هم زمونږ یو دوست و عالمو هغه ما ته ویلي هغه قرطبي باندې حواله ورکوله وی په قرطبي کې دا ذکر دی چې دواوې جهنمي ډلو کې یوه ریونډي ډله ده مې لکه دا به نه وي ورکوي وی نه راسته مې ګوره دا ریونډ چې ډال راځي ډال او ډال په عربۍ کې نشته دی او تفسیر قرطبي په عربي باندې دی خو بیا ما تفسیر قرطبي مطالعه کړ هغه ریونډي نه و هغه راوندي و راوندیه نو یوه ډله پکې ده چې راوندیه به ورته وایي هغه ډله مې کېدی چې به په دې باندې ګمان کړی قریب دی ورسره بعید نه دی ډېر خو بهرحال نوم باندې د چارب نه کوو چار صحیح که نه زمونږ ډېر بعضې حضرات وایي دا د بوت نوم دی او دا چا نوم دی چې دا هر چا نوم یې زمونږ ورکې څه کار دی هغې سره زمونږ کار نشته زمونږ خبره په دې کې ده چې د امني لپاره تبلیغ د شریعت منع کړی دی دغه کسان چې راغونډ شوي عمر فاروق صاحب ووهل حضرت علي صاحب مبارک د جماعت نامې تبلیغ وشړه دا شان احیاء علوم الدین دریم جلد نه هیڅمه صفحه مطالعه کوم هغه دا ذکر کوي و انسان چې شیطان ته دل نه کېږي د هغې دپاره مختلفې لارې دي نو یوه لاره یې دا ده کله چې امي سړي په تبلیغ کې خوله کولو کړه نو شیطان دروازه ورته کولو شي بیا وایي اوس امي به څه کوي وإنما حق العوام أن يؤمنوا
دامیانو حقدار چې ایمان راوړي اسلام راوړي ويشتغلوا بعبادتهم فخل عبادات مشغول ويترك العلم للعلماء ودا علم دي علماء تفریق دي علم دي علماء تفریق بیا وای مخکی وای کم څوک چې بغیر د علم نه خدای تعالی په ذات کې رغيږي صفاتو کې رغيږي من غیر اتقان العلم بغیر د کر علمنا وقع في الكفر من حيث لا يدري فكفر کې بواقع شوی دی به خبر نه كمن يركب لجة البحر وهو لا يعرف الصباحا مثال دا څه دی لکه سړی چې چپی د دریاب ته ودانګي ولامبو یاد نه وي تاسو ګورئ یو ساده ګل پیدا شوي چا ورته ویلي چې دریاب کې ملغلرې ملاویږي او لامبو یاد نه وي او دریاب غاړې ته راشي او دریاب کې غوپه ووایي ملغلرې راوباسم نو دا ساده ګل به ملغلرې راوباسي که سر به خوري جواب راکړي جواب راکړي څه به کوي وایي مثال دقه شان دی په علم کې ملغلرې ثوابونه دي خو د علم لامبوزن غواړي که د علم لامبوزن نه وي لامبوی نه یاده د ثواب د ملغلرو په تمیدو په وواله نو سر خوري یعنې کله ناکله د ایمان نه ورکې خلاصېږي په ځان پوه نه ایمان نه پکې خلاص شي دا عرض می دا کوم ما ته یو شخص راغی یو امیر صاحب نو ما ته وایي جی ما ورته دا ټولې خبرې چې وکړې نو ذهن ته یې کوزې شوې خو آخر کې راته وایي یو سوال مې پاتې دی ما یې څه هسې چې وي دا تبلیغ پیغمبري کار نه دی ما یې او دا خو پیغمبري کار وی 1,40,000 انبیا علیهم السلام تبلیغ نه دی کړی ما یې بلکل کړی دی وی چې هغې کړی دی او ته موږ منع کوې ورنه نو دا خو ته ښه نه کوې د پیغمبر د کار نه منع کوې ما ورته وی صاحب یو تپوس کوم تبلیغ پیغمبري کار دی خدا راته ووایه چې دا پیغمبران علیهم السلام چې دنیا نه لاړل نو میراث شول که څه وارثان شته میراث شوي که وارثان شته جواب راکړئ وی وارثان خو شته دی مې د پیغمبرانو وارثان څوک دي وی العلماء ورثة الانبیاء علما چې کوم دي دا د پیغمبرانو وارثان انهم لم يورثوا دینارا ولا درهما پیغمبرانو علیهم السلام دینار درهم په میراث کې پریښي نه دي بل ورثوا العلم بلکې علم میراث کې پریښي دي نو خو علما وارثان دي میراث دوی ته پاتې شو که نه دوی ته پاتې شو ستا په کلي کې والد صاحب چې وفات شي او د بچو په ځمکه کې بل سړی قبضه وکړي او دا بچی نه ګټي دې بچي ته تاسو بېغیرته وایي که نه وایي د پلار په میراثه کې پردی سړی قبضه لګوي بچي ته بېغیرته وایي که نه وایي دقه شان نبی علیه السلام چې دنیا نه لاړو وارثان علما دي تبلیغ علماو ته پاتې دی او کوم عالم چې په دې غیرت نه کوي په خپله میراثه نو موږ دې ملا ته بېغیرته وایي مونږ دې ملا ته بېغیرته په دې باندې وایو چې ده د خپل پیغمبر په میراثه غیرت ونه کړي نبي علیه السلام نه یو علم پاتې دی تبلیغ او بل ورنه عمل پاتې دی عمل به ملیان او امیان په شریکه باندې کوي او علم و تبلیغ دا به علماو ته پرېږدي علما به تبلیغ کوي او بېرته به شریک دی دا علما او امیان په شریکه پې باندې عمل کوي او چې دا د یو شان کړه سره هغه او دا د ګډ وډ نو بیا فرق څه شی د عالم او د امي بیا فرق څه شی البته یو څو مولیان زما خواته راغله نو چې یو څو خبرې وشوې بیا راته وایي یو حدیث شریف دی د هغې به جواب صحیح ما یې څه وی نبي علیه السلام فرمایي بلغوا عني ولو آیة ورسوئ زما نه اگر که یو آیت وي ما یې ترجمه یې څه ده چې ورسوئ زما نه اگر که یو آیت مو یاد وي ما یې زه تپوس کوم بلغوا مانا ورسوئ عني زمانه ولو آیتن اگر که یو آیت وي تا ترجمه دا وکړه اگر که یو آیت مو یاد وي دا یاد وي پکې د کوم ټکي ترجمه ځان نه خو به ترجمه نه کړي بلغوا ورسوئ عني زمانه ولو آیتن اگر که یو آیت وي دا خبره ته کوي چې اگر که یو آیت مو یاد وي دا یاد وي د کوم ټکي ترجمه کم ذکي کم شارح ویلي ولو تعلمتم آیتا اگر که د یو آیت تعلم مو کړی نو یې رسوئ دا چا ویلي یاد ساتي ګورې آیتن دا منصوب دی ولې ځکه دا مضاف الیه دا مضاف مقدر ده او په تقدیر د مضاف سره دا مفعول مطلق ده بلغو جوړېږي بلغوا عني ولو تبلیغ آیت ورسوئ زمانه اگر که تبلیغ د یو آیت
مقصد څه دا مقصد نه دی چې یو آیت مو یاد کړه نظر ورسوي نه مقصد دا دی چې د محبوب علیه السلام تبلیغ او د علماو په تبلیغ کې فرق شته څنګه محبوب علیہ السلام تا رب کریم پگمہ سفارہ کے فرمائی بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور سوا ټول هغه چې تا ته نازل کړی شوي دي او که ټول په ټوله دې ونه رسول نو تا رسالت ونه رسول که چا دا وویل چې محبوب علیه السلام د دین په مسایلو کې چې کوم دته ویلی شوي وایم پټه کړې ده نو دا یې په محبوب علیه السلام بدګماني وکړه کافر به جوړ شي محبوب علیه السلام د دین د مسایلو کې څه ته ښودل شوي یو مسله م پټه کړې نه ده تمام امت ته رسولي او نبی علیہ السلام که د دې دین په زرګونو مسایلو کې 15 مسلې نوې بیان کړې نو نبی علیہ السلام غاړه پې بندېده هغه به ټولې رسولي دا دا تبلیغ او علماو تبلیغ سره داسې ملا نه تېر شوی او نه به راشي چې د دین د اول نه تر اخره پورې تمامو مسلو تبلیغ یې کړې داسې ملا چېرته شته دی څه ناڅه مسلې چې پاتې که نه پاتې دي نو د علماو څه کار دی بلغوا عني ولو آیه ورسوي زمانه اگر که یوی شي ای علماو تاسو د پیغمبرانو غوندې نه یې چې د اول نه اخره پورې ټول په ټوله که ونه رسول نو تاسو به غاړه بنده شي نه خپل وس ته ګورئ که یو ایت وس مو کېږي هغه ورسوئ که د 2 وس مو کېږي هغه ورسوئ د 5 وس مو کېږي هغه ورسوئ بلغوا عني ولو آیه محبوب علماو ته وایي چې تاسو تبلیغ کوئ که وس مو نه د یو ایت خو کوئ خو دا نه وایي امي ته چې تاسو راپورته شي که یو ایت مو یاد کړی نو دا ورسوئ بهرحال کله ګړندې لاړ شم نو موږ علماو کې زړورتیا زیاته ده صحابه کرامو به ډېر احتیاط کوو اصلي وجه دا ده څه وجه ده چې علما امیان تبلیغ ته نه پرېږدي د هغې وجه دا ده یو قرآن کریم 10 قسمه دی قرآن کریم 10 قسمه دی یعنې تاسو به دا قسمونو معنا سم دا یو کتاب الله دی په دې چې استدلال طریقې دي نو دې 10 اقسام جوړېږي خاص عام مشترک مؤول حقیقت مجاز صریح کنایا اتشو خفی مشکل مجمل متشابه ظاہر نص مفسر محکم توشو شپارس عبارت النص اشارت النص اقتضاء النص دلالت النص توشو شل کن شل قسم ده نو پدې فامیان اوس نه پوهېږي اچې راواخلي بل ته یې لګیا نو دا خاص عام ته نشي بیلول مشترک د مول ته نشي بیلول حقیقت د مجاز ته نشي بیلول دا دغه وجه نه علماء وی چې امیان دي د قرآن کریم ترجمې ته نه دا د ماسټرانو کار نه دی چې د سکول ماسټر یې اردو یاده کړي معرف القرآن اردو به مطالعه کوي دی به دا د قرآن کریم ترجمه کوي دا نشي کېدی جایز نه ده دا خبره دا شان د احادیثو دپاره مقسام دي حسن لذاته حسن لغیره صحیح لذاته صحیح لغیره څلور دا شان ضعیف موضوعي دا پېژندل پکار دي شاذ منکر معنعن مسلسل معضل او دا دا حدیث و اقسام دی دے صاحب تا اقسام معلوم ندی پس فقط دومره یاد دی حضور میں فرمائے دی حالکہ حضور کی دی فرمائی دا کم قسم دا حدیث سے دی نپوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فضائل اعمال حکایت صحابہ مطالعہ کاغی ہم دا واقعہ ذکر کرے دی مطالعہ کی کو عمل پی بیان کی آغا مبارک 1500 حدیث پیو کاغذ کی لکڑیو عائشہ بی مبارکہ فرمائی زما سره اسپرالا ټول شپه اوښتو راوښتو خوب نه ورته تار ما ته ویې ای لور بیبي هغه غوټه راکړه چې ما درکړې ورمې چې لاړه بارې چېرته دفن کړی واپس چې راغی ما ورته یې څه وکړه ما ته وایي دا 1500 حدیث د محبوب علیه السلام بیګا شپه ټوله شپه د دې یرې نه ما خوب کړی نه دی محبوب علیه السلام داسې ویلی و من کذب علی متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار چا چې په ما قصدن دروغ وتپل نه ځان ته یې جهنم کې ټکانه جوړه کړه صدیق صاحب وایي بیګا ټوله شپه را سره یره وه دې کې چند روایات ما په خپله اورېدلي وو چند داسې وو چې ما نورو نه اورېدلي وو هغوی د محبوب نه اورېدلي وو زړه کې مې دا خطره پیدا شو چې کومه خبره کې په محبوب دروغ را نه شي ویل عامې ټول مې یو ډلته مې دفن ګوره صحابه کرامو په دې مسله کې دومره احتیاط نه کار اخیستی دی دا مونږ علما هم زړور یو اله العالمین مونږ ته دعا غواړئ خداوند کریم دې مونږ ته هم عفو وکړي په دې چې دا خبرې چې یو ترجمه سړی کوي دې کې زیاتې ترې نه کېږي او چې زیاتې ترې نه وشو دروغ پر رسول الله تپل کېږي دا چې کوم علما امیان دې باب ته نه پرېږدي د هغې مقصد دغه ټکی دی چې امیان راووتل هلته پرې پوهېږي نه نو خبره د ځان نه کوي حضور مې دا ویلي دي او دا ویلي دي او دا ویلي دي دا په هغه الفاظو نه وي ویلی شوي
نو په نبی علیہ السلام دروغ وتپل شي او که دا دین داسې موږ عوامو ته پرېښوده نو 200 کاله بعد به د دین نه بل شی جوړي بیا خو چونکې دا واک د علماو سره نو دین چوکات تر اوسه پورې هغه برابر را روان دا شان عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک دا هغه یو شاګرد یې وایي چې زه د خپل استاد سره وم 100 کاله مې تېر کړل خو ما د عبدالله ابن مسعود صاحب د خولې نه به داسې نه اورېدل چې قال رسول الله مبارک ویلي صحابي مبارک به داسې نه وایي چې خبره به یې کوله وی مسله داسې ده مسله داسې ده داسې اسانه خبره ده یوه ورځ د عبدالله ابن مسعود صاحب زبان باندې رالل چې قال رسول الله چې ما ورته وکتله ژبه یې بنده شوه د مرۍ رګونه یې وپړسېدل سترګو مبارکو کې اوښکې رالې رنګ مبارک یې تور شو او دی وژړل او د ژړا نه بعد یې وویل چې قال رسول الله هکذا او هکذا او هکذا که خبره رښتیا وي نو د محبوب د اړخ نه ده او که دروغ وي نو دا به زما د اړخ نه وي دومره تحقیق مبارکان ګورې کوي چې فقط صحابه دي د محبوب د زبان نه اورېدلې خبرې دي خو بل ته داسې نه وایي چې قال رسول الله بلکې وایي مسله داسې ده دا چې کومه خبره مونږ کوو چې امیان دې دغې ډګر ته نه روځي دا د امیانو کار نه دی دا د ضد او د عناد خبره نه ده فقط د دې وجې نه چې دی بیا هغه تحقیق نه شي کولی هسې نه چې دی نه دروغ وویلی شي په تمه د دې چې ما ته به ثواب میلاو شي د ثواب نه به پکې عذاب ورته جوړ شوي دا یو څو خبرې مې درته عرض کړې اخره کې درته دا وایم چې د تبلیغ منکر کافر دی مونږ د تبلیغ منکرین نه یو مونږ وایو چې د تبلیغ فرض دی فرض کفایي او د هغې لپاره شرطونه علم عمل او حکمت موچا کې چې علم نه تبلیغ هغه انسان ته روا نه دی مونږ دوی ته وایو چې اول علم وکړئ و بیا راځئ تبلیغ ته پاتې شو دا خبره چې مونږ د چا پسې روزو هم نه لګېږو په چلو هم نه لګېږو په څلور میاشتې هم نه لګېږو اگر که هغه یوه خبره هم ثابته نه ده دوی کله کله مونږ ته چیړو چې ستاسو دا پروګرام ثابت نه دی فلان نو داسې اعتراض دې په چا نه کوي چې 10 سره بیا لوځي که نه او داسې اعتراض دې نه کوي چې څلور ګوتې بیا دته ګرځېږي نو که دی په ما دا اعتراض کوي چې ستا میلادالنبي دغه خاصه شپه ثابته نه ده نو بیا به زه لنډ ورته وایم ستا ریښتې روزه ثابته نه ده ستا کیله ثابته نه ده ستا څلور میاشتې ثابتې نه دي ستا کال ثابت نه دی او که لږ مخکې لاړ شم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله خلیفه شام ته غازیان لیږلي د هغې خوا نه څه خبر راغی وی زمونږ څلور میاشتې شوي دي د چا شپږ میاشتې شوي دي مونږ قوي انسانان یو یا راته د متعې د نکاح جواز ثابت کا فتوا راکړه او یا مونږ وغواړه واپس تبادله راولېږه امیر المؤمنین بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها راوغوښته ویل کښېنه د محبوب علیه السلام